او یو خبره صاحبانو ډیره خوندوره یو واقعه ارته بیانومه کتابو لیکلې ده ډیره د سبق آموز ده او انسان دپاره په دې کې ډیره غټه اصلاح ده هغه واقعه کتابو داسې لیکلې ده وی چې د یو وخت د زمانې یو بادشاه دی او وی چې هغه به په سحر کې د مانځه نه بعد ښکار کولو ته واته دا د هغه طریقه وه نیمه ګنټه یا 2 ګنټې یا 3 ګنټې هغه به په ښکار کې تېرولې نو دی به چې سحر به دی چې هر ځل ښکار له لاړ په واپسۍ کې به خامخا ځان سره یو ښکار د ویشتلی یو ځان سره به څه ناڅه راخیشتي یو یا به یې چېرته څه مرغي ویشتا یو یا به یې چېرته څه حلال ځناور ویشتا یو یعنی چې څومره هم دی تلی دی دغه بادشاه تلی کتابو لیکلي دي واپسۍ کې ځان سره ښکار راوړی دی وی چې یو ورځ داسې کار وشو کتابو دا خبره لیکلې ده وی چې کله دی سحر ښکار په طرف باندې دا بادشاه ځي هغه سره خپل لشکر هم دی هغه سره پروټوکول دی روان دی وی چې کله چې سحر شو یو سیافام تور شکل والا حبشي انسان یې ولیده بالکل په دې سحر کې ولیده او دی په هغه لار باندې تیر شو ښکار په طرف باندې لاړ دا خبره په غور باندې واوره ډېره سبق آموز ده وی چې کله لاړ او ښکار په طرف باندې او دا صاحب یې سحر ولیده د ده په هغه تور رنګ والا مخ باندې یې نظر وغورځېده چې کله لاړ واپس تش راغی په دې ورځ باندې یې ښکار ونه دا اوس د الله جل جلاله طرف نه دي خدای پاک جل جلاله چاله په کوم ورځ باندې ښکار ورکوي چاله نه ورکوي دا خو هر څه د الله د طرف نه دي خو ده په ذهن کې دا ووي بدفالي یې وکړه چې نن سهار چې زه ښکار نه خالي لاس تش رالمه دا وجه دا وه چې سهار زه په دې لار باندې تلم ما دا سیافام دا د تور رنګ والا حبشي انسان لیدلی یو هغې د وجې نه نن چې دی زه خالي لاس رالمه خپل لشکر ته یې وي چې هغه انسان را حاضر کړی رایې ولی رایه او سر ترې نه قلم کړی کټ یې کړی ختم یې کړی دا انسان وی چې کسان پسې لاړه هغه سیافام انسان یې راوسته چې کله یې ودراوه نو دی یو تپوس ترکا دا تپوس یې ډېر عجیبه دی ورته یي چې ورته فرمایي بادشاه سلامت زه د ولې راوستمه اول د راتګ وجه راته ووایه او بیا به زما نه سر کله مولی شي د هغې وجه راته ووایه وجه خو به وي که نه د هغې نه پس انسان ووایي چې دا صحیح ده څه وجه شته دی بادشاه ورته وایي چې زه کله هم چې ښکار له تلی یم او په واپس کې راغلی یم ما سره خامخا ښکار وي خو چې نن سحر زه ښکار له تلمه ستا شکل ما لیدلی دی او هغه د ستا د شکل د نحوست د وجې نه سپیرتوب د وجې نه زه نن بیرته واپس خالي لاسه راغلی یم هغه د ستا وجه ده او د ستا د وجې نه داسې کار شوی دی ځکه ما لشکر ته ووي چې حاضر یې کړی او سر ترې نه قلم کړی دا وجه ده دی ورته فرمایي چې ما یو خبره واوره چې زما په ښکار ستا ته ښکار نه دی میلاو او ما نه سر کلمې او زما سپیره ګړې زما یو خبره خو واوره که نه د مرګ نه مخکې ورته وایي چې ووایه څه خبره دی ورته یي دا سیافام حبشي دا خبرې واورئ دی ورته فرمایي چې زه به خپل کور نه کار دپاره روزانه تلمه وټه ګټه به ما کوله او ښایسته به بیرته واپس کور ته راتلمه خو باچا سلامت ده چې نن مې ته په لیار کې لیدلی که نه رب کائنات دلته مرګ ته راورسولم چې نن مې ته ولیدې زه به سم دم تلمه لا بړمه کار به ما وکړه وټه ګټه به ما وکړه کور ته به رالمه زمام مسله ده که نه مسله م حل کړه نن ما ته په لیار کې ولیدې دومره نحوست دی د ستا چې نن زه مرګ سره مخامخ شم د دې څوک ذمهوار دي زما ترتیب خو هم صحیح روانو تا زه کتلی یم تا ښکار نه یې کړی ستا ښکار پاتې شو ما ته کتلی نن تا کې زما نه زیات نحوست دی که زه بدفالي کومه زه به بدفالي ستا په ذات باندې کومه چې زما کې دومره نحوست نشته دومره سپیرتوب نشته لکه څومره سپیرتوب چې په تا کې دی تا نه بیا هم ښکار مې څکه او زه مرګ ته راورسولم دا ستا شکل مې لیدلی هغې د وجې نه ګوره په مصیبت کې زه اخته شومه چې کله دا خبره بادشاه ته وکړه چې دا خو هم سمدم به روانو نن یې زه لیدلی یم نو که دی داسې ووایي چې په تا باندې زه بدفالي کوم ګوره زه مرګ ته راورسېدم او ته وایي چې یاره سر ترې نه قلم کا وی چې بادشاه راکوز شو او دی یې ښکل که او ورته ویې فرمایل چې ډېر داسې کسان دي چې په ظاهره باندې کمزوري ښکاري خو رب کائنات یې د چا د هدایت دپاره ذریعه وګرځوي ورته فرمایي بالکل صحیح خبره ده
کزما د احکار فوت تیم دا د الله جل جلاله د طرف نه فوت دی او کنن ته په دغه مصیبت کې دې ځای پورې رالم دا د الله جل جلاله د طرف نه رالی هغه صاحب یې پرې خو د خوشا یک او دا یو وی چې په دین اسلام کې بدفعلی نشته